अस्सलाम वालेकुम। ज़मानुम कायनात हमीद ख़ान दे ज़मा ताल्लुक़ पे ख़बर न दे और ज़रूरल यूथ समिट 2023 यानी RYS 2023 के चेकम शॉर्टलिस्टेड फ़ीमेल पार्टिसिपेंट्स दी यानी आगा फ़ीमेल लेड बिजनेसेस चेकम शॉर्टलिस्ट शवी दी ख़पल कारोबार रिप्रेजेंट कोल द पारा प समिट के आगई सरे प्रेजेंटेशन डेक माने कारकोम और दे वीडियो के बज़ता सुता स्टेप बाय स्टेप दा टोल शेच दे दा लगुन तके एक्सप्लेन कमा चता उस्तदे के साजुल बला शेशी न पके दासी दी चे कम ما د ویلې شویم دي تاسو مخکې ټریننګز کې هم کړي دي او تاسو په کافي کلیر یې خو بیا هم به مونږه پر سلاید راځو نو ما دلته ځان سره په یو نوٹ بک کې هم لیکلي دي چې ما نه پکې سپات نشو ما خپل په فون باندې هم دا سلایډز کولاو کړي دي تاکي ما تخکاری نو شروع کوو جی بسم الله پکو نو اول خدا چې دا ډیک تاسو سره یعنی دا پریزنټیشن کم فایل دی دا تاسو سره په اردو کې هم شته او په انګلیش کې هم شته دی ما ځان سره د ټایم کې دواړه کولاو اخی دي خو خبره په دواړو کې اومیو ده ټیک شو نو په پهلنی سلاइड کې تاسو ته لیکل دي کاروبار کا نام یا نیم آف د بزنس یا بزنس نیم په سلاइड کې لیکلي دي او دلته تاسو خپل د کاروبار نوم لیکه او د سری اډیشنل دا لیکلي دي چې رائټ د نیم آف د بزنس ود کیپشن اینڈ لوګو کیپشن بیسیکلی زموږ مراد دی یو ټیګ لاین یا بل څه داسې شی که تاسو دوسری فار ایگزامپل که تاسو وګورئ خدای کې دام لیکل دي چې کیپشن اینڈ لوګو آر آپشنل مطلب دا ضروری نه دي خو که تاسو دومره کار کړی دی په خپل بزنس باندې نو دا ډیره ښه خبره ده نو کیپشن یا ټیګ لاین چې دی هغه داسې وي لکه مونږ بچپن کې هغه ویډیوز په کتل چې ویوز نام هی کافی ہے کنه اوس دا ویوز چې دی دا د کمپنی نوم وو نام هی کافی ہے چې دی هغه ټیګ لاین او هغه چې کوم هغه ویوز به جوړ وو هغه داسې لاینونه هغه د دې لوګو و نو دا لوګو او دا کیپشن چې دی دا پکې اډیشنل دي دغه شانته زما بزنس چې دی بیونڈ د سکلز هغه سره دی ا نیو ایرا اف لرننګ یعنی سیکھنے کا ایک نیا دور یا د زده کړې یو نوې دور کنه نو دا اوس بیونڈ د سکلز زما د برانډ نوم دی لاندې د چې کوم ټیګ لاین دی یا چې کوم هغه کیپشن دی هغه کې زه خپل د بزنس باره کې یو هینټ ورکوم لګیم چې دی کې زه نور څه کوم یا څه افر کوم ټیک شو او بیا هغه چې کوم لوګو دا هغه د هغه لوګو د هغه ویژوال ریپرزنټیشن دی څه تصویر وي د چا سوي لکه د خوراکو والا کم بزنسز وي دا غي با اکثر هغه تاسو هوټل وغیرہ کې وګورئ هغه چمچ او کانټه داسې کراس کیږي یا بل داسې څه شي کنه د نه پته لګي چې دا د خوراکو شی دی دا لوګوز دي دین پس والا سلاइड چې دی هغه د کاروبار کا مقصد یا پرپز اف د بزنس نو چې دې کې به تاسو وایي چې تاسو دا کاروبار کوي څه او چې کله تاسو دا وایي چې تاسو دا کاروبار کوي څه نو یو ویل ټرای اپ تاسو به کوشش کوئ چې تاسو دا پکې وایي چې تاسو دا بزنس یا تاسو دا کاروبار کم پرابلم سولف کوي خلکو ته داسې څه مسله راځي چې هغه تاسو کاروبار یا تاسو سروس یا تاسو پروډکټ سره هغه سولف کوي ټیک ده داسې څه ضرورت دی د خلکو چې کم تاسو پوره کوئ فار ایگزامپل ویوز چې دی هغه د فریزر وغیرہ والا دی نو خلکو ته الکترونکس چې دي دا غي ضرورت پوره کوي یا دغه شانته زما بزنس چې دی بیونډ د سکلز نو زه ویم چې زه خلکو ته چې دی په خپل خپو د ودرېدو یو موقع ورکوم خلکو مدد کوم چې هغه په خپل خپو ودرېږي یا هغه خپل کرییر سلیکټ کړي یا هغه خپل کاروبار ودرې یا دغه شانته هغه یونیفارم والا چې دی نو هغه یونیفارمونه افر کوي نو داسې ویل شي تاسو چې افورډیبل یا ښه یونیفارمونه ښه کوالټي یونیفارمونه افر کوي سکولونو ته یا چې د چا بیکری والا دی هغه دا ویل شي چې تازه او خسته یا ملاوټ سے پاک بیکری اشیاء چې دی نو هغه موږ فراهم کوو عوام ته یا لکه داسې کنه نو تاسو دې کې چې کله دا وایي چې تاسو څه کوئ هغه کې ټرای ټو ایډریس د پرابلم کنه چې تاسو کم پرابلم له سلوشن جوړوي لګي تاسو د کاروبار اخر د کمې مسلې حل دی ټیک شو دې کې په تاسو د سلاइड کې به دا وایي هغه نه پس دی جی ټیم اف فاؤنڈرز یا فاؤنڈنگ ټیم یا کاروبار کې بانی اوس کاروبار کې بانی هغه دي چې چا د کاروبار بنیاد اخی دی نو تاسو دو الریډي په ګروپس کې ډیوایډډ یې تاسو د هر ګروپ یو کاروبار دی یو وینچر دی چې په کم کار کوي in that case or in any other case ستاسو چې کم بزنس وي هغه کې جوړولو په ټایم کې چې بنیاد خودو په ټایم کې کم کسان شامل وي
هغه ته فاونډرز وي، هغه ته بانی وي. ټیک شو. نو دا بانی چې وي دا ستاسو هغه انیشل ټیم دی، ستاسو کور ټیم دی، ټیم او د هغه رولز په دې سلاید کې لیکه. ټیک شو. ستاسو د ټیم ممبرز څومره دي او د هر ټیم ممبر په ذمه څه کار دی، لکه فلانې د فاینانس افیسر دی، فلانې چې د کمیونیکیشن انچارج دی، فلانې ګنډلو ته ګوري، فلانې چې د پخلی ته ولاړ دی، فلانې چې د هغه کسټمر سره ریچ اوټ کوي، هغه سره خبره کوي، فلانې په مارکیټینګ کار کوي. ټیک شو. داسې مختلف رولز وي چې کوم به تاسو په دې کې لیکئ چې دا ټیم ممبر دی، د دې ټیم ممبر دا رول دی، دا ټیم ممبر دی، د دې ټیم ممبر دا رول دی، دا ټیم ممبر دی، د دې ټیم ممبر دا رول دی. دینا پس والا سلائیڈ چې دی کسٹمرز آف بزنس یا کاروبار کې کسٹمرز دی کې تاسو دا وایي چې تاسو ټارګټ اودینس یا تاسو کسٹمر څوک دی. اوس غفارمو کې چې کوم تاسو مخکې دینه مخکې ایکټیویټیز هم کړي دي، هغه کې چا ویل چې جی میں کپڑے سینے کا کام کرتی ہوں اور میرے کسٹمرز ہیں لڑکے لڑکیاں. دا سے نا تاسو د کسٹمر ایج گروپ ٹک شوا میں 18 سال سے لے کر 35 سال کے لڑکے لڑکیوں کے لیے کپڑے سیتی ہوں. ایج گروپ څه دی، هغې لوکیشن څه دی. اوس که زه په پېښور کې ناست یم او زه د بیکري کار کوم، نو زه لاهور ته خو کیک نشم لیږلی، نو زه به ویم بیا زه به خپل ایریا آئیڈینٹیفائی کوم چې میں پشاور میں رہنے والے لڑکے لڑکیوں کے لیے، پشاور میں رہنے والے خاندانوں کے لیے، پشاور میں رہنے والے لوگوں کے لیے. ٹھیک شو. دا به پکې تاسو خپل لوکیشن د خپل کسٹمر، تاسو کسٹمر کم ځای کې لوکیټډ دی، کم ځای کې اوسیږي. ټیک شو. د دې نه علاوه ستاسو د کسٹمر ایج گروپ څه دی، ستاسو د کسٹمر جنډر څه دی. ټیک شو. صرف ښځو ټارګټ کوئ که نه تاسو سړي هم ټارګټ کوئ که څنګه دی. او د دې نه علاوه اضافي انفارمیشن هم پکې اچولی شي، لکه فار ایگزامپل زما بزنس چې دی بیانډ د سکلز، نو زه هغې کې ټریننګز آفر کوم، منټورشپ آفر کوم، کاونسلنګ آفر کوم، کنسلټیشن آفر کوم، لکه تربیتي پروګرامونه آفر کوم، او کاریګر چې دی هغه مارکیټ سره د کنیکټ کولو موقع هغې ته ورکوم. ټیک شو. خلکو ته ډفرنټ بزنسز لا کلاینټ یا کسٹمر پیدا کولو کې د هغې مدد کوم، د هغې سیلز زیاتولو کې د هغې مدد کوم، او د هغې ټیم ښه کولو کې د هغې مدد کوم. او د دې نه علاوه اضافي انفارمیشن هم اچولی شي. فار ایگزامپل ستاسو کسٹمر چې دی هغه کالج ته ځي، یونیورسټۍ ماشومان دي، که نه کار کولو والا ورکنګ لیډیز او مین دي، که څنګه دی. لکه فار ایگزامپل که څوک بیکري چلی نو هغه خو کور خلکو له هم بزنس ورکولی شي. ټیک شو. خو که څوک ټفن یې جوړي، لنچ باکسز، نو کور کې ناست خلکو ته د لنچ باکسز ضرورت نی، خو سکول ته تلو والا ماشومانو ته لنچ باکسز ضرورت کې دي شي، یونیورسټۍ ته تلو والا کسانو ته لنچ باکسز ضرورت کې دي شي. خو چونکې دا زیاتره ماشومان وي، دی له مور پلار ورکوي، نو د دې خاص ټارګټ اودینس چې دی هغه به وي د 25 نه بره که ملکان جنکۍ وي چې کوم افیسونو ته ځي. اوس د افیس ته تلو والا یا د ورکنګ مین اینډ ویمن چې دی دا پکې اډیشنل انفارمیشن دی، دا هم تاسو د سلایډ کې اچولی شئ. نو کاروبار کې کسٹمر کې تاسو ته د کسٹمر جنډر، د کسٹمر لوکیشن، د کسٹمر ایج گروپ، مزید داسې انفارمیشنز کسٹمر چې دی نو هغه څه کوي په خپل روزمره کې، سټوډنټ دی، جاب کوي، مالک دی د بزنس، فریلانسر دی، څه شی دی. ټیک شوه. کور کې ناست دي، څه کیسه ده، دا انفارمیشنز پکې تاسو خپل د کسٹمر باره کې ور اچوئ. دینا پس دی جی سلائیڈ کاروبار کی مارکیټینګ یا مارکیټینګ سټریټیجیز اف د بزنس. اوس دې کې تاسو ته دا ویل دي چې تاسو خپل کسٹمر ته څنګه وایئ چې تاسو بزنس شته دی، هغې ته پته څنګه چلی چې تاسو بزنس شته. فار ایگزامپل زه چې دی نو نن په خپل کور کې پارلر کولولو اراده کوم، زه سبا لاړه شم د فیشل ټول سامان هم راواخلم، د مینیکیور پیډیکیور هم راواخلم، زه د میک اپ هم ټول سامان راوالم، ښه سامان مې روړو کور کې به کېښودو. اوس چې چاته پته نه لګي چې په دې کور کې پارلر دی، ماله به کسٹمر راځي څنګه، او زه به دا کاروبار مخکې چلوم څنګه. نو په کومې طریقه تاسو خلکو ته وایئ، د واتس اپ په تھرو وایئ، د فیسبوک په تھرو وایئ، د بل سوشل میډیا په تھرو وایئ، که نه تاسو چېرته په پوسټرې لګوئ، که نه چوک کې مې یو کس ودرولی دی چې به یې ته راله خلک راوله، یا څنګه چلی. ټیک شوه. نو ستاسو طریقې کار څه دی د کسٹمر اخیستو، او هغې ته تاسو بیا څنګه ریچ آوټ کوئ. فار ایگزامپل تاسو ایډس چلوئ که نه څه کوئ تاسو. ټیک شو. که په سوشل میډیا وغیره باندې وي، نو دغه کې به تاسو دا وایئ چې تاسو خپل د کاروبار مارکیټینګ څنګه کوئ، تاسو هغې آوټریچ څنګه کوئ، خلکو ته د ستاسو کاروبار باره کې پته څنګه چلی. دې باندې تاسو کار کړی دی په دې ټریننګز کې، او هغه برانډینګ او د مارکیټینګ کوم سټریټیجي چې ده هغه به تاسو په دې ډک کې لیکئ، او هغه به تاسو په دې ډک کې ایکسپلین کوئ. ټیک شوه. د دې نه پس والا سلایډ چې دی هغه ډېر زیات ضروری هم دی چې پی سی ایس پی کی امدادی سہولیات کا کاروبار میں استعمال. اوس دې کې تاسو پی سی ایس پی چې دی هغې فیمیل
دا ویمن سنټر دی یوث سمارټ سنټر دی هغه رکشا لوډر سروسز ورکوي بیسیکلی تاسو سره به پوره یو فیسیلیټي وي چې کم کې تاسو خپل پوره بزنس هم چلول شي ټیم هم کینول شي او دا غزینه پروډکټ یا سروس د پاره خپل د ټیم کس چې دی هغه بل ځای ته هم لیږلی شي فار ایگزامپل یونیفارمونو والا بزنس د پاره دا ډیره ښه به وي چې یونیفارمونه په بلک کې تیار کړل سکول سره کانټریکټ شو ارسو شو سکول ورته وي چې سامان رولېږي نو سکول دا یونیفارمونه ګنډلو د پاره دی سره ویمن سنټر کې سپیس شته دی بیا د کمیونیکیشن وغیرہ د پاره دی سره دا سپیس ته چې کم دی استعمالول شي د دې ټیم روزانه دلته کینی پروډکټ هم تیاری مارکیټینګ باندې کار کوي په باقي ټیم باندې کار کوي په ریچ اوټ او په هر څه کار کوي او بیا اخر کې چې کله پروډکټ تیار شي دغه پیکیجینګ هر څه وشي نو لیګلو ټایم کې تاسو د رکشا لوډر سروس چې دی هغه هم اغستې شو په هغه لوډر کې تاسو دا سامان لیګل هم شي کلاینټ ته کسٹمر ته نو تاسو به د پی سی ایس پی کم سہولیات نه مستفید کېږئ او څنګه به کېږئ دا بیسیکلی ستاسو د پلان حصہ ځکه ده چې دا پته ولګي چې ستاسو به نور څه پکار وي د کاروبار چلولو کې او دې سلایډ کې به تاسو دا پورا ایکسپلین کوئ ټیک شوه دې نه پس اخرنی شی چې دی هغه د ریونیو ماډل یا آمدنی کی تفصیلات اوس آمدنی کی تفصیلات کې تاسو بیسیکلی دا ټوله د کیش فلو به پکې ښایي تاسو به ښایي چې تاسو په بزنس کې پیسه د کم طرف نه راځي په کم طرف باندې لګي او څومره پاتې کیږي او څنګه پاتې کیږي ټیک شوه نو دې ته وایي ریونیو ماډل دا به تاسو خپل اخراجات هم پکې ښایي چې زمونږ د بزنس چې دی مونږ دومره خرچه کیږي او بیا مونږ چې کله خپل پروډکټ یا سروس خرڅ کو نو زمونږ دومره هغې کې منافع کیږي یا دومره پکې اول زمونږ آمدن کیږي او د آمدن نه پس چې مونږ سیلریانې وباسو او بل هم ورکو هر څه ورکو نو هغې نه پس زمونږ دومره منافع پاتې کیږي دا یو وړوکې غونته کې چارټ چې دی دا به تاسو جوړوئ او دا به تاسو په دې کې ایکسپلین کوئ دا چې تاسو د ټول سلایډز شو د دې ډیک دا ټوټل بس تاسو 2 غنټې نه اخلي او یو ځل چې تاسو دا اوکې ځکه چې ټریننګ وغیرہ ټول تاسو کړی دی یو ځل چې دا تاسو اوکې هغې نه پس به د دې پرزنټ کولو طریقه چې دا مونږ به په هغې باندې خواري شروع کړو ټیک شو جی اوس دپاره خدای په امان او بیا ګروپ کې باقي ټول ګپ لګو انشاءالله